الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها وأوعاها وأداها كما سمعها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا ملهم الملائكة ألهمنا. قابل قدر حضرت مولانا شیخ الحدیث شیخ عبدالستار صاحب دامت برکاتهم العالیہ، گنش علماء کرام، دوڑی دوری طلباء ازام، نور مسلمانان ورنو، دا حضرت شیخ دغه مختصر وقت کی تاسو ته د وړې دورې اهم اسباق خودل او د خپل نور درسی حدیثی علمی مصروفیات سره سره هغه وخت چې عام طور باندې د مدرسینو د آرام او د خپل مطالعه یا ذاتی ضرورتو د پاره وی، حضرت شیخ الله تعالی د غی په عمر کې ډیر ډیر برکتونه واچي، هغه وخت تاسو ورونو ته درکو او تاسو دلته کې په دغه سو میاشتو کې د وړې دورې د مشکات شریف او د هدایي او نور کتب هغه اولستو ما طالب علم د پاره د حضرت شیخ په موجودګۍ کې دیزه کې ناس تو خبره یقینا عین بے ادبی ښکاری، لیکن د حضرت په حکم باندې یو سو خبر زمارونو طالب علمانا تاسو سره شریکوما. زما محترم ورونو، ما او تا د پاره ډیره زیاته د خوشاله خبره ده چې الله جل جلاله ما او تا په هغه وطن او ملک پیدا کړیو چې علم حدیث د هغه منبع سرچشمه او هغه ذات او هغه هستی چې د چانه دا مبارک د وحی علوم ما او تا تر رسیدلی دي، هغه الله جل جلاله د مکه مکرمه او د مدینه منوره په هغه مبارک ازمکه باندې روزلولو، لیکن د هغوی دغه علم حفاظت کړه دے او دغه علم محفوظ کړه دے، او نن تاسو د وړې دورې په دې صورت کې د غټې دورې خلاصہ او لب لباب وي. نو زمارونو دا د عربو مختلفو قبایلو کې چې مونږ وګورځو د هغه قبیلونه په یو قبیله کې پیدا عالم دین، پیدا علماء، دا خدمت سرته نه دی رسوله، د دې آغاز او ابتدا دا چې چا کړی دا زمانونو هغه عجم دي. احادیث صحابه کرامو تابعین تبع تابعینو محفوظ کړی دي. آغاز د دې دا د عربو نشوي، لیکن دی علم ته چې کله د تدوین شکل ملاو شو، کله چې دی علم ته د حفاظت شکل ملاو شو،
نو هغه د امام ابو حنیفه او د امام مالک او د امام بخاری او د امام مسلم امام ترمذی نسائی عجم محدثین دی د دای په شکل کې او د دای د خدمات او د برکت هغه حفاظت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او احادیث ته حاصل شو الله جل وعلا د خپل ارشاد عین مصداق امت ته اخذلو چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت د عربي او د عجمي د مالدار او د غریب د تور او د سپین فرق نشتا د الله جل وعلا په نسبت فرق چکم دی هغه د تقوا او د للهیت او د خلوص په بنیاد باندې دی زمانونو تاسو با د حضرت نه بارها د محدثین و مناقب اوریدلی وی کم خلوص چې الله تعالی امام بخاری رحمه الله تور کړو او د گنشی محدثین او مصنفین او جامع الكتب الحدیثیہ والمسانید والمعاجم دے تلامیذ و شاگردان دی محترم رونو د بخارا او د سمرقند او د ماوراء النهر پخوا دا ایران او ازبکستان او دا ترمز دا تاجکستان ټول یو وطنو بلکې یو وخت کې هندوستان او دا ټول یو ملکو د دې وطن خلق لګیا دي د جانان احادیث هغه پسې ګرځي او راټولې او بیا داسې مایاناس کتاب جوړي چې دا هغه کتاب نظیر او مثال زمارونو ملاو نش پست دینا نملاویږي هغه دور چې د خیر القرون دورو او پاغي کې د دې نظیر په عربو کې ملاویدل ممکنو چې امام بخاری عجمی سره لګیا دي داسې سندونو سره احادیث را جمع کوي چې یو عربي هغه نن کړي وي هغه غیرت کړي وي چې دا خو عجمی دي او عربي نه دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هو عربي نزه پدې اساس او بنیاد با د امام بخاری نه مضبوط کتاب چکم دا اغا کتاب دی الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه د دې کتاب نه مضبوط کتاب جوړ کم چې د شرایطونو مضبوط شرایط باندې مبني وي لیکن زمارونو ای سعادت بزور بازو نیس تانا بخشد خدای بخشنده دا الله جل جلاله تقسیم دی چې الله رب العالمین چاته دغه فضل او مقام ورکي نو زمارونو دا فضل او مقام دا وهبي سیز دی الله تعالی کسب باندې مقامات ورکي لیکن کله نه انسان پاغه کسب کې دومره اخلاص پروت وي دومره للهیت پروتي دومره درد دل پروت وي دومره رب العالمین ته آه بکا او جړه پرتوي چې زمانونو در رب العالمین فضل او دا رحم په جوش کې راشي او د دې کسب باندې د وهب داسې باران وروړي چې تمام دنیا زمانونو هغه ته حیران پاتې شي لکه امام بخاری ته چې حیران پاتې شو زمانونو د هر حدیث نه وړاندې یا عظیم مؤرخ شمس الدین ذهبی رحمه الله تعالی تاریخ اسلام او سیر اعلام النبلاء کی لکی چې هر مجلس حدیث ته غسل کو دو قول دي که هر مجلس ته حدیث تم غسل وی گران کار دے امام بخاری رحمه الله تمام مکررات سرا 9082 احادیث تعلیقا مسندا وغیر ذلك چې صحیح بخاری په مشتمل دي
مسند روایت چراوالی 7272 73 74 75 دا او مکررات چتنا اوباسنو 4000 احادیث شو نو کدا مون دا مکرراتنا علاوه احادیث والی مونږ زری مکرر ته بیل غسل نی کړي نو زمانونو تو آیا چې یو سړی یو کتاب د پاره سلور زره پیری غسل کوي سلور زره پیری 2 رکعات موس کوي استخاره کوي او د رب العالمین نزیکم منتخب کوي مکه مکرمه حرم پاک او مدینه منوره د یار آغا زه او آغا مسکن او آغا آرامگاه چې زما استاد عقیده ده چې آغا ارض او بقعه چې د امام الانبیاء بدن او جسد اطهر سره متصل ده د عرش نه افضل او بهتر ده آغا مقام سره چې د صوفی په طالبانو علوم چې دی التا راکولاوی د باران د علم التا براوری د زمون د اکابر اسم د عادت تی چې التا لارشي نو د صوفی د طالبانو آغا زی چې کمزه اغوی ته احادیث براه راست د رسول پاک نه حاصلی دو التا کی باقاعده د احادیث د درس او تدریس کوي التا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پسند سره حدیث چې کوم دی لګیا دی هغه اوري نور نی طالب یو آخری حدیث پسند سره یاد کړي مثلا یړم بنی حدیث هغه یاد کړي وي الله تعالی دې ټول ته چي اګن احادیث یاد کی زمانو ما سره دی کل صحیح مسلم او تاسو ته معلومه ده چې امام مسلم د سند دروړلو څومره اهتمام کوي کم متن چې په څومره اسانیدو امام مسلم رحمت الله علیه ته رسیدلی وي امام مسلم لګیا دغه اهتمام کوي د صحیح مسلم فوقیت په بخاری په دې اساس دی چې د سند کم اهتمام کړي د چې په صنعت حدیث کې کم کمال کړي په هغه صنعت حدیث کې په اتفاق د جمی محدثینو امام مسلم تنها او فائق په جمی محدثینو حتی چې امام بخاری باندې فائق دی نظامانو هغه سند سره حدیث الته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او د صوفی په هغه مقام کې هغه اوري د خدای شان دی ماته الله تعالی یو دوزله الته تګ نصیب کړو مام دا کابیر په نقش قدم باندې پدی تجربه کا قسم په خدای په جمعات کې ناسیم کم انوارات چې په هغه ذکر راوريږي انسان تصور دا غي نشي کولی تاسو شرح العقائد او ذکر مشکات طالبانی نو د شرح العقائد دغه مصنف چې کم عبدالعزیز فرهروی رحمت الله علیه پرهانا دا دی ملتان او مظفرگڑ ملتان چې دی سره دا بل پنجاب دا مظفرگڑ دی که مظفر او دا غالبا مظفر دغه کلی تمون لاړو الته کې باقاعده ایت دار پنجابی ټکی دی پرهانا او بیا فرهروی عربی کې نقل شو چاوی رقم عالم ته چې مسله وی او دغه تلار شي دا ډېر ولی الله بزرگ او صاحب علم سړی تیر شوی نبراس مولا شرقایت باندې کما مایاناس شرح کړی دا او په علم کلام کې د کوم کتاب لیکل دی او دارنګ زمانونو د چرینو په اصول حدیث کې ډېر مایاناس کتاب هغه لیکل دی بهر حال نو دغه فرهروی سے قبر تا مونږ هم تلو الته ملتان ته مونږ یرا علما دغه تکزی او د قبر ته مراقبه کیږي او دامو اوریدلی وی چې نه چا عالم ته سم مسله کې تردد وی او دغه تلار شي او دغه صاحب د قبر چې امام فرهروی رحمت الله علیه دی جلیل المرتبه محدث فقيه اصولی او د علم کلام امام لوی عالم دی او دی آغا مسئلہ پاغیبانی التا دا اللہ تعالی نے سوالو کی او صاحب قبر تا مراقبہ کی اگر تسوال و دعاو کی اللہ تعالی دا داغا مسئلہ حل کی حقیقت داری التا کی دودر نور بزرگانمو دا اغوی بہاودین زکریا رحمت اللہ علیہ دا اغوی شاگردان بہر حال التا مونگلارو لیکن التا بدعات و خرافات دیرو التا مونگا حاضریو کا مسنون طریقے سر چکم ترتیب دے التا مملکہ مراقبہ کا لیکن سخوان مزے انکا او دا بالکل سادہ قبر دے دا فرهروی رحمت اللہ علیہ دا قبر بالکل سادہ دے او یقیناً چی التا کم لطف منگتا حاصل شو
نو موږ واقعي اکابر رښتیا ویلي. نو زمارونو عرض ما دا کولو چې آغا زیت امام بخاری رحمت الله علیه اغزی او آغا صدا پاسا 39,907 تقریبا تراجم امام بخاری قائم کړی دي او دای زمارونو مکه مکرمه او مدینه منوره کې آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم باندې باقاعده د عرض کړی دي استخاره کړی دا او الته گویا کې قلبا فقلبا قلبا فقلبا آقا دو جهان سره صلاح کړی دا چې اې دا الله رسولا ستانا ز هغه کسب د علم کوما زه د الله نه غواړم او ته پس د الله نه لوی صاحب علم هستی د الله محبوب او مقرب تیر شوی نو دیزه کی د علوم انوارات او برکات نازلیږي. الله د خپل محبوب په توفیل باندې زما په قلب باندې داسې تراجم اغا القا کا چې امت ته عظیمه فائدہ ورسی. تاسو بر روان کال بیا ان شاء الله د حضرت شیخنا او د نور شيوخنا اوري چې فقه البخاري فی تراجمه نو دا اسه نه دا د امام بخاری فقاهت چې ده دا دغه په تراجم کې اسه نه دی پټو. امام بخاری دی پس ډیر لوی ستړي کړي دا او ډیر لوی د تقوا او د للهیت چې کوم دی هغه داسې محنت کړي دي چې نظایر دغه زمارونو نه ملاويږي. بهر حال عرض ما دا کول زمارونو هغه مبارک احادیث دغه خلاصہ چې هغه ته مشکات المصابیح ویل کیږي د امام بغوی رحمه الله چې د 15 شپږم صده هغه سړی د 433 او 516 کې وفات کیږي او بیا د خطیب تبریزی رحمه الله تعالی چې د 737 38 نه بعد د وفات بهر حال تاسو تفصیلا د حضرت نه خبرې به اوریدلی ماته مناسبم نخکاری چې وړه خلا او غټه خبره خو بهر حال د حضرت چونکه حکم دی نو دی وجنا دا د یار د احادیث او د علم او به د دې متعلقه علوم کې په خدای دومره خوان او لذت ته چې په ګنټو انسان پدې کې لګي نستړي کیږي. مخکې ما خپل دارالعلوم نو شعر کې د اصول حدیث د علم الرجال دوره په شعبان کې په یوازې پڑھاوله قسم دې سلو ګنټې به لګیاو کوم ته به معمولی ستړیواله محسوسې ده خو ما به اکثر پای کې به فوزلاو مېره ملګری به ستړي وي نو داسې 2 نیمه غنټې بعد به مونږه ایله وقفه ورکا. ما د جامعې استادانو ته ویل د ملمانه دي او دا هغه کال باندې کرونا دا کالو نو مونږه هغه دورم لګه مختصر و مې دی لګه چایو تنظیمم وکي نو وقفه کې به وته پیاله چې مور کولا کدي اسی نستړي کیږي سړی اوس دا الحمدلله دویم کال زمونږه پا ام المدارس جامعہ دارالعلوم حقانیہ کې الحمدللہ د علوم الحدیث او دانګ د اصول حدیث د علم الجرح والتعديل او د علم العلل اصول التخريج وغير ذلك من الفنون والعلوم چې د دې فن سره متعلقه دي. زمارونو دا 25 فروری نه ان شاء الله دا به مونږ ته شروع کو. تاسو دلته کم طالبانو مشکات شریف وي تاسو نور نووي ضروری او لازم ده چې په داسې دورجاتو کې حصہ او برخه والی او څنګه چې حضرت تاسو ته ماشاءالله تفصیل سره وي تاسو سره وخوي پس فراغت نه روان کل دوره موکا خامخا تخصص فی الحديث کوي په خدای تعالی یقینو کوي دور حدیث پورې مونږ دا غنل چې بس علم حدیث کې دینو دغه دی چې کله اول ما تخصص فی الافتاء کړی و نو هغه کې په مونږ باندې خپل جهالت د فقه واضح شو چې مونږ یې مونږ چې له قودوره او کنز او شرح الوقایه او هدايه کتابونه دا مونږ چې ډېر لوی د فقه سمند واقعي هدايه د فقه سمندر د خبره ټیکتا ان الهدايه كالقران قد نسخت ما قبلها من كتبي ټیکتا کنه یاران په اعتراضم کوي دا وخت نه دی چې بیا دا غي جوابات او تفصيلات او کلام شم هدايه واقعي بهر دی. لیکن طالب اورا کله چې ته یو ماهر فن سره تخصص فی الافتاء کې پتا باندې به فقهي جهالت واضح شوي چې نه شاسب ټیک ویلي دي شان ورشا کشمیر ټیک ویلي دي چې اتلس کاله مون طالبانو ته دا علوم اخیو نو دای مون علما نه جوړو دای کې مونږ د مطالعه استعداد پیدا کو استعداد پس تدیب په دې استعداد دی مخکې عالم جوړیږي او کله چې تخصص فی الحديث کې قدم کېږي حدیثی جهالت په پتا باندې واضح شي چې واقعي مال خلاډیر وی مزل پاتې ما خو وی جوړي خبره کمال ته ورسیدا
نو که چا سره فرصت وو او د بیا دغه د ماهرینو هغه په مجلس کې وک الحمدلله زمونږه زمانه علاوه نور چې کوم ملګری مونږ سره تقریبا مرکزی سلور 15 ملګری مونږ دې کال په دارالعلوم حقانی کې د تخصص فی الحديث خدمت وک قسم دې ته طالبان وې دا سې په دې بتلو نو هغه به کارګزاریان اورولې مایره مونږ خدا سي طالبان خو ایبر ربرات ای بیا خو چې واقع رجم پلان کیږي تم لاړو او بهرحال ملګرو سره هغه ها مباحثه او مذاکره علمی سره انسان افاده او استفاده کوي نو بهرحال الحمدلله ډیر کامیاب تخصص دی کال او چلی دو نظام حضرت شیخ تم گزارش تی چې خپل تلامذو ته کوم چې دوري حدیث ته فارغيږي اوس دار امتحانات بکیږي هغه کوم چا سره وخوي خامخ زمانونو دار دی دور دی د هر ګوره امام محمد رحمت الله علیه دا د دویمه صدې سړی تیر شوی دی څومره قیمتي خبر هغه لګیا دی کوي من جهل باهل زمانه فهو جاهل د زمانه د حالاتونو چې کوم سړی جاهل او ناواقف دا حقيقي جاهل دی زمانونو یو دور د فلسفي د یونان د فلسفي چرچوا علماء د غیره پر رجال تیار کا اوس دور وریات ساتي د احادیث دور د خای او عام کستم مونږه دارالافتا الحمدلله دارالعلوم نوشهره او زمون د دارالافتا د ملګرو یو 2-3 ګروپونه جوړ کړی دي پاغه سوالات او جوابات هغه روزانه حساب سره کیږي بعضی کسان په کې تاسو حدیثو کې بیا ویره چې دا حدیث دا کوم کتاب کې دی لګو پس نور لاشو یره چې دا صحیح دی که صحیح نه دی نو دا تاسو بمتانه کیږي او خپکیږي ما زمون ډیر فاضلانو ته پته نه لګي حدیث صحیح دی غیر صحیح دی صحیح دی لذاته دی لغیره دی حسن دی لذاته دی لغیره دی ضعیف دی د ضعف مراتب دی د کمی مرتبه ضعیف دی هغه مرتبه ضعیف دی چې فضایل کو معتبر دی کنه آیا دی چې دی شواهد او متابعات سره حسن لغیره درجه ترسي کنه رسی کنه دا ضعیف دی چې فضایل کې معتبر نه دی نورن خپکی ګونه فضلا او ته هیڅ پته نه لګي او بیا علامه ناصر الدین البانی چې دا د سلفي طبقه سره دی لیکن پدې میدان کې قابض ولاړ دی قابض ښا زمانو زموږ اکابر خو ډیر لوی محنتونه چي هغه پرې خو دي او ډیر لوی کارونه کړی دي او ډیر دغه حدیثي خدمات دي بهر حال نور ني د اعلاء السنن مقدمه قواعد في علوم الحديث چې د مشکات او د دوري تعلیم مطالعه کی دله په پتو لګي چې زموږ اکابر په دې میدان کې څومره خدماتونه کړی بهر حال پرې کلماتو زه اکتفا کوم او دا سما کلمات د حضرات په موجودګي کې وي دا د دې به ادب معافي غواړم الله تعالی دې استاسو په علوم کې ډېر ډېر برکتونه نازل کړي الله تعالی دې حضرت شیخ ته عمر طویل د عافیت سره او د صحت سره هغه ورکی او د دین کار په اعلام یار سره زمونږه د اغشتو ولا عمر دی الله جل وعلا دوی ته عطا کی د عدل تکم مساعی او جهود دی او فرمایل رب کریم دی دیتا د اکابر په اغا زو او داغي په نقش قدم دیتا د قبولیت اعلی مقام او درجه ورکی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.